ستر او پردا زنانو باندې داسې لازم دي لکه څنګه چې به منځ او روژه لازم دي داسې په ستر او پردا لازم دي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی د پیغمبر اسلام محبوبه لور یو زلدار پیغمبر اسلام کروا هغه ته وی زما بچی میاش راختلې لا دا غلی شو دویم ځل دریم ځل ته وی زما بابا داول یو دویم دریم شپې میاش ته عام خلک ګوري زما ځل نه غواړي چې د عام خلکو سره زما نظر یو ځای ته برابر شي اگر چې دی کې ګناه نه وه اسمان ته خو تمام دنیا ګوري نارینه و زنانه ګوري کشران مشران ګوري خو طبیعت باندې حیا غالبه د زنانه و طبیعت باندې به دغه شان حیا غالبه علی بدی جنت ته ځي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې کله وفات کېده فرمایي نو د کور ټول کارونه کړي د حضرت علي صاحب کور ته راغی کپڑے وینځلې دي ډوډۍ پخ کړې ده ځایونه جارو کړي دي تمام کارونه کړي دي څنګه دي تمام کارونه کړي دي وې زما ساسر نه اخرنۍ ورځ ده نن بز ساس نه جدا کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما د کور کې ګوري نو معلومیږي خوب کې مې ولیدا معلومیږي زما ساس سره اخرنۍ ورځ ده خو وصیت کوم وصیت دار چې کله تاسو فرمایي زما جنازه هغه وړي چې زما د کفن کپړم څوک ونه ویني د کفن کپړه مې څوک ونه ویني د زنانه د لاش د پاسه صادر خورول کېږي دا د حضرت فاطمه الزهرا تمنا وه دا پته ونه لګي چې دا سر طرف دی دا پته ونه لګي چې دا خپو طرف دی دغه شان پاک او ښکلې زندګي ما زنانه باقاعده دا پرې کورونو کې تېروي یوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتلی جدای باباو دویم حضرت علی صاحب ته کتلی جدای خاوند دی بل چاته نظر نه کړي دویم فرمایي زما جنازه به د شپې وکړي د ورځې به زما جنازه نه کوي دریم فرمایي زما جنازه به د کور کسانو چتای بار کسان به زما جنازه پسې نه راځي دا د هغې بیبي وصیت دی چا د پاره چې رسول الله وسلم فرمایي دا د جنت د بیبیانو سرداره ده د هغې بیبي وصیت دی فرمایي د کور صحن کې کټ کې پرېوته وفات شوه چې کله جنازه اوچتوله یو وخت په حضرت علي صاحب ونیوه دویم وخت په حضرت حسن رضی الله عنه چې دا یې مشر زوی دی عمر یې تقریبا 8 کاله دی او درې مخبل زوی حضرت حسین رضی الله عنه عمر وکاله دی تقریبا د وو کالو تو کالو ماشوم د هیڅ خبر نه د دین باقاعده محدثین او احادیث نقل کړي دي دا تربیت دی دا تربیت دی بچو تور کول کېږي او دغه رنګې د څلورمې خپې څوک نه و ابو ذر غفاري صاحب ونیوه په دغه طریقه باندې به د قوم بچي او بچیانې دا باقاعده ژوند تېروي